نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 104 رکو نمبر 13 خلاصه د رکو پس تحقین لفظی ترجمه. په دې رکو کې مؤمنانو ته مسلمانانو ته خطاب دی او زجر دی توبیخ دی یهودو ته. د یهودو او د عام کافرانو د طرف نه د قرآن متعلق اعتراض او د هغې جواب دی ورته. دغه یهود د مسلمانانو مؤمنانو سره بغض حسد او کینه ساتي. کوشش د هغې دا دی چې تاسو د اسلام نه واړئ. تاسو چې کوم یو عمل کوئ د هغې بدله به تاسو ته په آخرت کې میلاویږي. دعوه د دغه یهودو او نصارو دا ده چې جنت ته به ځو موږ او خاص جنت زموږ دپاره دی. دا صرف د هغوی ارزوګانې دي. د هغوی سره په دې باندې هیڅ قسم دلایل هغه نشته دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب علیم. دغه اشاره د یو خاص واقعې ته اختصار سره غو بیانېږي. دغه يهود به رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راتله. دوی به یو لفظ استعمالو، لفظ دراعینا. مجلس کې به आवाज وک. دراعینا عربي معنی دادا چې مهلت راکه مونږ ته، رعایت وساته زمونږ. او دغه سم ملتا جلتا الفاظ معنا په عبرانی ژبه کې هغه دانه ده باطل معنی مراد، چونکه دوی مذهبي ژبه عبرانی و. نو دوی با دغه لفظ نه باطل معنی مراد اخیسته. چې مفسرینو دو معنی ذکر کړي دي. یو معنی ذکر کړل دراعینا کم عقل، دویم معنی ذکر کړی دا چرواهی ګړي بيزي چې ساتي. نو دوی به دغه لفظ نه باطل معنی مراد اخیسته. صحابه کرامو چې کله دا لفظ واوریدو نو غیبم دا لفظ استعمالو، خو غیبتی ټیک معنا خستا چې معنا وا لحاظ وساته زمون. دوی به خنداګانی کولې، یعنی په دې لفظ کې ودی د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کا. رب العالمین وحی را ولېګلا او په دغه لفظ استعمالولو باندې پابندي ولګول. یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو لا تقولوا موای تاسو په خبرو خپلو کې راعنا لفظ دراعنا. تاسو نیت هم ټیکوي، مراد هم ټیکوي، خود دغه لفظ نه يهود باطل معنا مراد اخلي. وقولوا وای په بدل د دې لفظ کې انظرنا. نو دال داسې لفظ دی چې دې کې د باطل معنی شبه هم نشته دی. واسمعوا او اوري. کله چې رسول سلام تاسو ته خبره کوي په غور سره اوري، د لفظ انظرنا ضرورت به هم ناراضي. وللکافرین او د پارا د کافرانو عذاب علیم. عذاب دے دردناک. ذکر د پیغمبر توہین دا کفر دے. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب. او نغوڑی الذین حق کسان کفروا چه کافران دی. کافران بیا په دو قسم بانی دی. یو کتابیان جاگوی سر اسمانی کتاب وی. دویم قسم عام کافران چې اسمانی کتاب ورسره نوي. من اهل الكتاب د اهل کتابنا د يهود او نصارنا. ولل مشرکین او نه د مشرکاننا ان ينزل علیکم دا چې نازل کړل شي پتا سبحانه من خیرن خیر. خیر نه مراد عام دی، کو دنیاوی وی او کو دینی وی. من ربکم د طرف رب استاسو غواړي نه خو من کولای نشي. دا د الله په اختیار کې دی. والله یختص برحمته. الله خاص کوي پر رحمت خپل سره من هغه چاله را یشاء او چې غواړي. رحمت نه مراد نبوت اور اسلام. والله ذو الفضل العظیم. او الله خاوند لوی فضل دی. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. پدې کې جواب دی د يهود او د عام کافرانو د طرفنا چې دا څنګه د الله کلام دی، کتاب دی، نن یو خبره سبب ال خبره، نن یو حکم سبب ال حکم. دا څنګه پیغمبر دی چې نن د یو خبري حکم ورکي سبا د بل خبري حکم ورکي. هغه جواب وشو. پدې کې لوی حکمت دی، پدې کې لوی فائدې دي. یو عقاید دي، عقاید هغه کې بدلی ناراضي. دویم فروعي احکام دي، هغه کې د وخت او د زمانه د وجنه بدلی راځي. لکه ډېر احکام د موسی علیه السلام په دین کې وو، هغه په دین د عیسی علیه السلام کې بدل شو. ډېر احکام په دین د عیسی علیه السلام کې وو، زمنګ په دین کې هغه بدل شو. دغه شان ډېر احکام هغه په ابتدا د اسلام کې وو، بیا هغه منسوخ شو. ما ننسخ من آیت کچری بدل کړو من س آیات
او ننسها یا هرکلو ستانا نأتی راوڑو من بخیر غرا منها دهغنا آسان بوی اجر بپکی زیاتوی ثواب بپکی زیاتوی او مثلها یا پا مثل دهغا علم تعلم آیا نپوهیگی تا ان اللہ یقینا اللہ علا کل شئین فہر سیز باندے قدیر قدرت لرن کے دے علم تعلم آیا نپوهیگی تا ان اللہ یقینا اللہ له خاص دغا اللہ لردی ملک السماوات بادشاہی دا اسمانونو والارض او دزمکی دا وما لکم او نشتد استاسو دا پارا من دون اللہ سوا دا اللہنا من ولی سدوس ولا نصیر او نه مددگار ام تريدون آیا اراده لري تاسو تسالو چې تاسو نو کړی تاسو به ضرورت پته ور د اعتراض رسولکم د رسول خپلنا کما سئل موسی لک څنګه چې تاسو نه کړی شو موسی د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام نامه قبل مخکې د دینه نو دا يهود رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي او مطالبات پیش کړي خپل نبی باندې دوی ایمان راوړلو داغي باوجود به ضرورت ته پوسونه به کول نو اے مسلمانانو تاسو مکوي به ضرورت ته پوسونه ومن يتبدل الكفر چا چې غورکلو کفر لرا بالایمان فعوض بدل د ایمان کې یو ترجمه ومن يتبدل الكفر چا چې بدل کې واخستو کفر لرا بالایمان په ایمان سره فقد یقینا ضل بلا رشو سواء السبيل دسمی لارنا ود كثير غواړي ډیر من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردونكم چې وګرځوي تاسو لرا من بعد ایمانکم پس د راوړلو د ایمان تاسو نا کفارن کافران دا ولی حسدا من عند انفسهم د وجه د هغه حسدنا چې پړونو د دوی کې ده تاسو سره پوهیږي مننا من بعد ما تبين لهم الحق پس د حقنا چې ښکار شوی دا دوی ته حق فعفو معافی وکړي دوی ته واصفحوا او مخواړوي د دوینا حتا تر دې پوری یاتی الله بامره چراشی الله په حکم خپل سره چې جهاد دی ان الله یقینا الله على كل شيء فهر سبحانه قدیر قدرت ولده واقیم الصلاه پابند کوي د مانځ په دې سره د الله سره تعلق مضبوطی واتو الزکات ور کوي زکات لرا په دې سره بخل ختمي وما تقدموا لانفسکم او هغه چې اولېږي تاسو لانفسکم د پارا د فیدې د زانونو خپل من خیر سنی کی تجدوه عند الله بیا بمنی بدل دهغه پنځ د الله ان الله یقینا الله بما په کارونو تعملون چې تاسو کوي بصیر لدن کده او دعوت دوی دادا چې صرف جنت تبا منځو وقالوا وایدوی لن يدخل الجنه هچره جنت ته بداخل نکړي شي جنت ته بلان شي الا من کان هودن مگر هغه چې يهوديان وي او نصارا یا عیسایان وي تلک امانیهم دغه ارزوګانی د دوی دي او په دې باندې ورسره هیڅ دلیل نشته دی قول ورته وای اے حبیب صلی الله علیه وسلم هاتو راوړې برهانکم دلیل خپل چې جنت ته بتا سوزي ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی په دعوه خپلک بلا ولنا بلکې جنت ته من هغه څوک اسلما چې تابع کړي وجهه ځان خپل لله خاص الله لرا وجه چهره مختوي کی ذکر د مخ د مراد ټول ذات او هو محسن او دغه نیکو کار هم وی فله پس دغه لرا اجره بدلا د عمل د داعی د ربه پنځ د رب د باندې ولا خوف علیهم نبوی سیرا په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غم جن کیږي